کم وخت کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله دنیا ته راولېږه رسول الله مبارک پیدا شو هغه دور کې عربو کې مدرسې نه وي زمونږ د ماشومان بچی چې کله پیدا شي منګ یو مدرسه کې کېنو یا په سکول کې کېنو داسې عصري ادارې کې کېنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې سکولونه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې داسې مدرسې نه وي کالجونه یونیورسيټي نه وي هغه دور ته چې کم دی جهالت دور وای جهالت دور هغه ته ولې شي کم دور کې نه مدرسې ایس قسم مدرسګاونه نو چې خلکو خپل بچي بوله هغه کې به داخلول ها البته یو فن خلکو ته یادو فطری طور د عربو خلکو سره الله تعالی پرې جسم کې یو فطری غونته کې ملکه پیدا کړو چې هغه ته به فصاحت وي ماشوم بلغ غونته کې رالو شو کله به بلوغت ور ورسېره عربو عادت دا او تور به ورته غاړه کې واچولا پټکې به ورله په سر باندې وتړه زب چې وز د شعرونو محفلونو ته ور داخل شه اشعار چې کم دینو دا وایا هغه خلق قدرتی طور باندې فصیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله داسې دور تراولېګو رسول الله مبارک سکول تلانړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدرسې تلانړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه فطری عربو کې چې کومه ملکه د شاعری ویلو دغه شانت محفلونو کې د ناسته یو بل سره اشعار چې کم دینو دا ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله دغه مجلسونو نوم پاک وساته الله فرمایل وما لمنا الشعر وما ينبغي رسول الله مبارک د اشعارو مجلسونو کې هم چې کم دینو الله ناس ته توفیق ورلور نک رسول الله مبارک چې کم دینو کور کې ناس او بیا بهر ممالکو کې کچرته کې داسې عصري ادارې یا داسې چې کم دینو اخروی ادارې مدرسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکینه زندګي باندې بهر تم ونوته د خپل تر سره او پیر د شام ته تله او رز کې چې کم دینو تعلیم ناسلېږي او بیا که رسول الله مبارک په دور کې مدرسې هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې الته کالجونه هم خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لګوري رسول الله مبارک یتیم دی وو کالو ته نه رسیدلې مور هم وفات شو رسول الله مبارک لا پیدا نه لري پلاری دا غین مخ کې وفات دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوګ د سرپرستی شته نه کچرته مدرسه موجوده هم کچرته کې بل سراسی اداره موجوده هم رسول الله مبارک بیا غیتم تګ نکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل امی رسول الله مبارک د پیدائش نوالا سلويخت کالو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسید او په داسې حال کې ورسید چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل نوم هم نشو لیکلی صلح حدیبی په موقع باندې یو صلح نامه ولیکلی شو نور واقعیت تاسو ته معلومه رسول په سبانه شو رسول الله مبارک ته صلح نامه مخ کې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه په پر سر باندې لیکلو چې دا صلح نامه د محمد رسول الله د طرف نه را کفارو ته چې کله صلح نامه مخ کې شو کفارو اعتراض وچت کا چې د دې صلح په سر باندې تاسو لیکلی چې دا صلح نامه د محمد رسول الله د طرف را د منګ محمد رسول الله نه منو بلکې ر کمنګ منو محمد ابن عبد الله منو د محمد د عبد الله زویر رسول الله منګ نه منو کچر ته منګ د رسول الله منلې د الله رسول منګ د توي نن بلا جګړه هم نه وي نن بر رسره دا غویمه هم نه وي نن بر صحابو ته ایزا او تکلیف رسول هم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تحمل نکار واغست صحابی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وي اے علی سے د دین رسول الله ټکه وران کا ور سره د محمد سره عبد الله ولی کا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله کم ذات چې بر پارش باندې محمد رسول الله لیکلی زما شان سره زما مجال سره زرا غین رسول الله ټکه وران کم داغه پسې عبد الله ولی کم ابن عبد الله ولی کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی سے دا ختم ال دی خوراکا دا صلح نامه راکا دا قلم دی ور سره راکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل نوم لیکل نو زده کړي رسول الله مبارک په صلح نامه باندې لپاس خپل نوم ولیکا د پلار نوم ور لولیکا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا طریقه نو معلومات دا زمیم لیکم حا ولیکم بیا به میم لیکم دال ولیکم بیا به باو نون لیکم بیا به ور پسیر پلار نوم لیکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاول زلبان خپل نوم لیک به تور معجزه رسول الله مبارک پیدا شو بالکل امی پیدا شو امی چې کم دینو دا منسوب طرف ته چې کم دینو مور ته ولې شي د مور نه چې کم ماشوم بچي پیدا شي د بالکل انپړی رسول الله مبارک هم انپړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
سلويختو کالو ته په داسې حالت کې ورسېده چې رسول الله مبارک یو ځل نوم ولیکه د رسالت نه وروسته بطور معجزې ولیکه. نور نبی علیه الصلاۃ والسلام له خپل نوم ورتلل نه ورتلل. بیا په داسې حال کې چې رسول الله مبارک 40 سال ته ورسېد. سلويختو کالو پورې خلک زده کول کوي. سلويختو کالو نه اخوا چا چې څه زده کړي هغه رو په یریدو باندې شي چې هغه دور ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسېد. الله یو کتاب ورکه چې هغه دغه کتاب دی ستاسو پرې محله کې الله د هغې جامعه هم درکړې ده، د هغې لپاره الله معلمین هم درکړي، مدرسین استادان یې درکړي. ستاسو بچي الله تعالی کلام دپاره انتخاب کړی ستاسو له بچو. الله د هغې په محفل کې تاسو له د ناستې توفیق درکړی. 40 کالو نه وروسته نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې کتاب راوړ. کفارو له کل عام چیلنج ورکو وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. اے کفارو که تاسو په شک کې که تاسو په ریب کې چې دا کتاب خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د ځانه لیکلی، نبی علیه الصلاۃ والسلام د چا نه زده کړی دی. زه تاسو هم شعرا یې، تاسو هم اعلی اشخاص یې، تاسو هم فصحا او بلغا یې. فاتوا بسورة من مثله، یو وړوکی غونته صورت درې په مثل راوړئ. تاریخ ګواه دی کفارو منګولې خښې کړې، کفارو چې کوم دی نو اوراق ضایع کړل، کفارو سیاهي ضایع کړه، کفارو قلمونه مات کړه، خو د قرآن په مثل یو ټکی هم پیش نه کړه. نن پراسې عظیم کلام هغه زمونږ او ستاسو بچو ته الله را نصیب کړه. نو قرآن عظیم ولې دی؟ قرآن معجز ولې دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام له الله په داسې دور کې ورکړه. و ستاسو دې محله کې یو سړی، هغه سړي له خپل نوم په لیکلو باندې نه ورځي، کم ځای د رسخت مقرر شي نو هلته کې ګوته لګوي او بیا یې 40 کالو ته ورسېده. د بهر بازار ته راووته، د ستاسو سره په انګلیش باندې هم خبرې کوي، دی چې کم دی نو لیکل هم د انګلیش کوي. مکمل طور باندې دی ورغی، د یو سکول او ادارې ته ورغی. یو استاد ته وایي چې هلکه چاته هم په کم فن کې چې کم دی مشکلات دي، زه فزکس باندې هم پوهېږم، کیمسټرۍ باندې هم پوهېږم، بیالوجي باندې هم پوهېږم، چاته په میث کې چې کم دی نو څه مسلې زه په هغې باندې هم پوهېږم. ولې دا دنیا به په دې باندې هغه قایله نه شي چې دې سړي له تر نن ورځې پورې خپل نوم نه ورته. دا د الله د طرفه څه کرامت دی، دا څه وجه چې کم دی نو دا کیدی شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل نوم دا نه پیژني، نه د رسالت نه مخکې د رسالت نه وروسته هم نبی علیه الصلاۃ والسلام لیکل نه کول. اوس په تاسو دا وایي چې امي کېدل انپړ کېدل دا خو یو عیب دی. عیب د نبی علیه الصلاۃ والسلام دپاره نه و. نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت دپاره انپړ لویدل دا عیب دی. د رسول الله مبارک دپاره دا یو ښه خوی او خصلت و. ځکه الله فرمیل وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک. پیغمبره د دې قرآن نه مخکې نه تا یو کتاب لوستی شو، نه تا په خپلو لاسو باندې لیکل کولی شول. که چېرته کې تا لیکل لوستل پیژندل نو اذا لارتاب المبطلون، بیا خو به دې باطلو خلک شک کو چې دا خو یو تعلیم یافته انسان دی، لیکا پړه انسان دی، دار سره خو یې د ځانه لیکلي. الله نبی علیه الصلاۃ والسلام مکمل امي وساته او بیا امي او داسې کتاب هم پیش نه که چې د هغې لیکل چې کم دی موږ یو ساده انسان ته وایو چې هغه لیکل لوستل نه پیژني. موږ وایو د دستخط مقرر شي، ته دستخط کولی شي، هغه وران خپل نوم ولیکي وایي او زه راسې نوم موږ وخانده او خوشحاله شو. موږ وایو زبردست دستخط یې وکړه، الان که ټول کاږه واږه لیکلي کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام کتاب هم پیش کو، انپړوالي کې هم پیش کو، 40 سال نه پسې هم پیش کو او داسې فصیح کتاب دنیا ټوله چیلن کړه. انسانانو ته ضرورت نشته، جنات ته ورسره هم شي او دې جناتو ته هم ضرورت نشته. ودعو شهداکم، دنیا کې څومره هم ستاسو مددګارانی راوبلئ د قرآن په مثل یو صورت چې کوم دی نو دا پیش نه کړی شو. قرآن یو فصیح کتاب موږ ولې پیش نه کړی شو؟ یو د قرآن وجه د اعجاز داره چې داسې یو امي د 40 سال نه وروسته راوړی. بل د قرآن وجه د اعجاز وګوره، قرآن چې کوم دی زوړ تاریخ بیان کړه، د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام واقعات بیان کړل، د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته د انبیاء واقعات بیان کړل. که یو کس را پاسېدلی وی زه قرآن په مثل باندې یو صورت لیکمه، دله 4,000 کاله مخکې تاریخ څه معلوم دی چې 4,000 کاله مخکې شو اصحاب کهف چې کوم دی نو څوک
سوکو داود علیہ الصلوۃ والسلام سوکو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سوکو ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام کوم زندگی چې کم دینو تیر کړی و قرآن هغه زوړ تاریخ زرونو کاله مخکې هم بیان کا بل طریقه اجاز دارا چې قرآن په سینو کې دن خبره رازونه د خلکو چې کم دینو راوستل قرآن بوي د انسان په ځل کې داري ورسته چې هغه کافر ایمان راوړلې او واقعي زما په سینه کې دا قرآن چې څنګه چیرانو دا ویلي قرآن آینده پیشنګویان ورکړي قرآن چې کومه پیشنګوی ورکړي را ټیک په خپل ټیم باندې چې کم دینو وجود تر غلی را قرآن کې هغه علوم دي چې د هغه علوم سوال له 100 کاله مخکې قرآن اشاره ورکړي نن دنیا تحقیق وکړه نن خلابازی بره په هوا کې خلک والوتل د قرآن نه مخکې نشول بلکې د قرآن سوال له 100 کاله مخکې چې کوم علم دی په هغې باندې لپوه شول قرآن دا وی الله فرمایل یو انسان دی او کری انسان الله تعالی اراده وکړي چې را گمراه کی یو انسان الله تعالی اراده وکړي چې را انسان گمراه کی الله فرمایل دری انسان سینه تنگ کی او داسې سینې تنگ کی کأنما یصعد فی السماء لکه دا انسان چې بره اسمان طرف ته خیږي مفسرینو د خپل ذوق مطابق معنی کولې نن چې کم دی نو انسان بره په فضا کې وروالوته د قرآن نه وړاندې نشو که یو انسان دا وایي چې قرآن خو 100 کاله مخکینی کتاب دی نن خو دنیا ډېر ایډوانس شوه موږ وایو د قرآن علومو باندې نن ایله پوه شي قرآن فرمایل الله چاله سینه تنگ کی نه الله چاله گمراه کول غواړي سینه ورله داسې تنگ کی لکه دی چې بر اسمان ته خیږي خلکو مطابق مفسرینو چې د آیت مطابق مختلف تفاسیر چې نو دا کړو نن خلک والوتل بره فضا کې او دا اندازه خلکو ته ولګېده کله چې یوه طیاره او جاز بره اوچت شي دی د خپلې درجې نه لږ غونته کې په بره باندې لاړ نو بره فضا کې اکسیجن کم شي انسان ته ساه اخیستو کې چې کم دی نو دقت او مشکلاتي ربه نن خو موږ ستا په کلام باندې پوه شو دا اشاره خو 100 کاله مخکې تا ورکړې وه الله قرآن کې سورې یاسین کې ځای په ځای باندې چې کم دی نو وفرمیل الله هغه ذات دی چې هر یو څیز جوړه پیدا کړی دی علماو به تفسیرونه کول الله چې کم څیز جوړه پیدا کړی دی دا صرف حیوانات دي نن انسان ترقی وکړه نن انسان ته دا اندازه ولګېده نباتات هم جوړه دي نن انسان ته دا اندازه ولګېده دا جماداتو کې هم د تزکیه او د تانیث دواړه جوړه دي په دې وجه علامه صابونی رحمت الله علیه وفرمیل انظر الی الکهرباء دې بجلی ته لږ وګوره دې کې چې کم دی نو جوړه ده ایټم ته وګوره د دوو څیزونو نه جوړ دی جوړه ده مخکې قرآن 100 کاله مخکې تا ته دا ویلو نن ستا تحقیق دې ځای ته ورسېد لږ د قرآن په هغه رموزاتو پوه شوې د قرآن نه مخکې وانه اوښتې په دې وجه قرآن معجز کتاب دی چای په مثل باندې پیش نه که زه آخري خبرې له راځم د قرآن وجه بل د اجاز داره تاسو دنیا کې به کتلی معمولی غونته کې کتاب دی هغه معمولی کتاب څوک دا نشي ویلی چې دا کتاب ما یاد کا او دا به ما ته بالکل زر په زیر باندې یادي تر اخره پورې سکول کې چې کم دی ماشوم یو مضمون یادوي یار یو سوال جواب یادوي استاد ورته وایي یارې که ما سوتن یاد کړی دی بیا هم دلته واړئ بیا هم چې استاد تاورې د ځانه پکې خپل ټکي ورکوي ځکه وبهو بعینه هغه الفاظ دی نشي ویلی او که بعینه ماشوم هم هغه شانتې رټه ولګوي کم سوال چې استاد لیکلی دی سبا له بیا درته بعینه هغه الفاظ نه یاد قرآن معجز کتاب دی دومره عظیم شان کتاب دی ستاسو ماشومانو بچو نن په سینه کې راول نه تر اخره پورې محفوظ که او هغه کلام محفوظ شو کم چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سوال له 100 کاله مخکې نازلو الحمدلله چا یو زبر زیر پرې کې ترمیم نه کړی نه د دینه چا آیت استلی دی نه د دینه چا رکوع استلی ده نه د دینه چا یو کلمه او لفظ استلی نه د چا یو حرف استلی نه د دینه چا چې کم دی نو نقطه استلی ده هغه عظیم کلام چې څنګه سوال له 100 کاله مخکې و سوال له 100 کاله وروسته الحمدلله په خپل اصلي شکل کې دا محفوظ دی نن دنیا کې که کافر زور ولګوي لکه څنګه چې زور لګولی و چې د دنیا نه زه قرآن لرې کم د مسلمان د لاس نه را کلام والم الحمدلله نن ستاسو درشخیله کې دا ماشوم بچی د شپږو اتو کالو دی پاسېری شي چې د جومات نه کلام لرکا مدرسو نه لرکا جوماتونو نه لرکا کورونه او دکانونو نه لرکا ما په خپله سینه کې دننه محفوظ کړی دی لس اتو ورځو کې زه بل کلام چې کم دی نو دا لیکم او تاریخ ګوارې دنیا زور لګولی چې د مسلمان د لاس نه را کلام لر کې خو د دې ماشومانو د زړونو چل نه ورځي الله د دې په سینو کې را کلام دننه محفوظ کړی
یو پیرا فتنه رااله تاتاری فتنه ورته وایي مسلمانانو باندې یلغار وکړه غالب شل مسلمانانو باندې او دیو عزم وکړه چې د مسلمان د لاسه به موږ را کلاملو د مسلمان غیرت د دې کلام سره تړلی دی کله چې موږ د مسلمان د لاس نه عظیم کلام واغسته د مسلمان غیرت او قوت خود به خود چرینو دا ختم شو تا تعریف اتنے زور ولګو او بیا د تاریخ اوراق پرې خبره باندې گواری چې هغه د فرات او دجلې ته دومره کتابونه د مسلمانانو ورواچول یو میاشت پوری چې پاغې د پاسه خلک ګرځېدل د فرات او دجلې په اوبو باندې له پاسه پلونه د کتابونه جوړ شو یو میاشت پورې د هغې رنګ چې کوم دی مکمل سیاهي وه هغه اوبه تکې تورې وې خو بیا هم الله کلام د دنیا نه ختم نه که اعلان کې تاتاریان په خپله باندې چې کوم دی نو ختم شل زمونږ پرې متحده هندوستان باندې چې کوم دی یو پیرا پیرنګي او انګریز یلغار وکړو یو څو مبصرین خپل راوختل موږ ته یو څو تجزیې مخکې کوي د مسلمان غیرت په څنګه ختمو د مسلمان ایمان به څنګه سلب کو خلکو یو څو تجزیې مخکې کړې یو درې کارونو باندې زور ولګوئ نمبر 1 قرآن د مسلمان د لاس والی نمبر 2 د قرآن استادان علما ختم کړي نمبر 3 انګریزي تعلیم په مسلمان کې عام کړي دا مسلمان د انګریز په رنګ کې چې کوم دی مکمل رنګ شي د تاریخ اوراق پرې باندې هم ګواري اتل زر علماء کرام د دهلی نه پیښور پورې د جی ټي روډ د غاړې ونې هم پرې خبره ګواري 18000 علماء کرام یو ځل ونو طرف ته راویزان کړل بیا وایسراین شروع وکړه د دې مسلمان د لاس سره قرآن والم 3 لاک نسخې د جماعت نه 3 لاک نسخې چې کم دی دا د جماعتونو او مدرسو نه دکانونو او کورونو نه راغونډې کړې شوې سمندر ته ور واچولی شوې چا وایسراین ته وایي دا څه کې د دې مسلمان د لاس سره کلام علم د شپږو کال یو ماشوم بچی راوستو د دې ماشوم بچی پرې یو موټی زړه باندې را کلام دننه لیکته ته به د اوراقو نه لرې را ته به یې د پاڼو نه لرې دا خو د الله هغه معجز کلام دی چې الله په خپله د حفاظت ذمواري اخیستې را دا خو د دې 15 شپږو کالو ماشوم پرې زړه کې دننه لیکته د دې نه به یې څنګه وباسې وایسراین وایي نه منم یو ماشوم بچی د قرآن حافظ مخکې ودرولی شو د قرآن کولاو کو بچی وایا ما د شپږمې سپاریا ولنې سر راړولې ماشوم شروع کړه لا یحب الله الجهر بالسوء یو رکو تلاوت کوي بچی ما 15مه سپاره راړولې را سبحان الذي اسرا بعبدي یو رکو تلاوت کوي بچی ما 20مه سپاره راړولې را ومن یقنطن شروع شه یو رکو تلاوت کوي و اسرائیل قرآن بند کو اے خلکو زمونږ نه څومره مزدوري اخیستې را اے نوکرانو پرې ډیوټۍ چې موږ څوک لګولې مخکې تنخوا ستاسو شوه آینده پیسې خرابول نه غواړم ځکه د دې 15 شپږو کالو د ماشوم د زړه نه به را کلام څنګه لر کوم نن الحمدلله ستاسو ډېر مالک یم الله د قرآن حافظان جوړ کړل اختصارا خبره کومه شاید دا ماشومان تنګ دي اختصارا خبره ده چې قرآن یو محفوظ کتاب دی او انشاءالله دا به د قیامت دورې پورې محفوظي ځکه دنیا چیلنج مخکې ورکړو نه دا څوک میټاوهلی شي نه ختمولی شي څنګه چې قرآن محفوظ دی بلکې د قرآن حفاظت ذمواري خو الله اخیستې را د قرآن سره چې کم شی ټچ شي اصل خبرې له راځم توجه سره خبره ختموم د قرآن سره چې کم سر ټچ شي یو ځای شي ورسره مرګتیا او تعلق یې ورسره راشي دا محفوظ شي احادیث مبارکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا شرح د قرآن ده د قرآن د پاره تفسیر دی په دې وجه چې تعلق د قرآن سره دی احادیث مبارکوم الله محفوظ کړل الله د علماو په ذهنونو کې مختلف قسمه فنون چې کوم دی اسماء الرجال فن دا ور واچو حدیث هم بالکل چیرینو دا محفوظ شول نن څوک د دروغ حدیث هم نشي جوړولی نه یو حدیث چې کوم دی نو دا د کتابونو نه لر کولی شي نه څوک چې کوم دی داسې یو مخلوق غونته کې روایت هغې کې د ځان نه شپېشتې ورکولی شي الحمدلله د قرآن د حدیثو تعالو دا د قرآن سر راغی ځکه قرآن د قرآن د پاره شرح حدیث چې کوم دی نو دا واقع شول الله غم چې کوم دی نو محفوظ کړل څنګه چې د قرآن حافظان دي داسې د حدیثو مبارکه حافظان هم دنیا کې تیر شوي دي تاسو چې کوم دی محدثینو دا نومونه چې اورئ دا حافظ ابن حجر دی دا چې کوم دی حافظ ابن کثیر دی یا نور داسې حفاظ ګورئ دیو ته د قرآن د حفظ په وجه باندې حافظ نه وي ځکه مخکیني اکثر ټول علما به د قرآن حافظانو دا به حافظ الحدیث وګورئ ښه یو واقع ستاسو مخکې بیانومه صرف دې خبرې دپاره چې تاسو به هم تعلق د قرآن سره ساتئ نو
قرآن محفوظ دی انشاءالله تاسو به محفوظ کیږئ دا بچی به قرآن ته کینوئ انشاءالله قرآن چې محفوظ دی ستاسو بچی به هم محفوظ وي د دې علماو سره به خوا کې کینئ ځکه دا قرآن محفوظ دی انشاءالله الله به د دنیا د امراضونو هم تاسو محفوظ ساتي انشاءالله د قبر د عذاب به محفوظ ساتي د آخرت د عذاب به محفوظ ساتي ابو زرع یو محدث دی هغه ابو زرع چې کوم دی روایت ورته په یادو باندې یاد دي شاګردان به مخکې ناسو روایت په د ابو زرع نه اورېدل یو طالب واده وکړه واده نه پس چې کوم دی یو څو ورځې پس دی بیا د حدیثو درس ته حاضر شو ابو زرع مخکې چې کوم دی نو دا ناست دی ماسخوتن ناوخته کور ته ورغی ښځه ورته غوسه شوه چې مخکې زندګي خو ستا انفرادي وه نن چې کوم دی زه خو اخو ستا مور و تا ته به ناسته وه خوراک څښاک به چې کوم دی نو تا ته ماښام ناوخته پورې هغه حاضر کړو زه خو تا ته دومره انتظار نشم کولی ما چې کم خوراک تیار کړو هغه سوړ شو اوس خو زه دوباره ګرمول نشم کولی دا ته په دې وخت باندې ولې ناوخته رالې هغه ورته ښځې زه طالب علم یم وی د چا سره طالب علم یې وی د ابو زرع شاګر یم موږ د ماسخوتن ناوخته پورې روایات هغه بیانې او موږ یې یادو ښځې ورته چې ابو زرع خو په خپله په ټکي باندې نه پوهېږي ته چې د هغه شاګرد دی په دې وجه ته هم په ټکي باندې نه پوهېږي دا د خپل کور ناوې اکثر سپکوي په دې وجه د کور کلی علیم اکثر سپکي یو پیرو بزرګ دی چېرته بره په هوا باندې روانو په هوا روانه ښځې له لاندې نه ولې داسې ښځې ورته وی چې ته هم ځان ته بزرګ یې بزرګان دی ته وختي رسې په هوا باندې روانو وی کم هغه لږ ساعت مخکې چې راسې لاړو وی زه هم که نه وی ښه هغه ته وی ځکه خپې راسې ګړزېرې ما چې راغورځېږي نو ښځې ورته ابو زرع په خپله په ټکي باندې نه پوهېږي نه تر هغه شاګرد ته به او بیا ایماندار شاګرد چې هغه په استاد باندې خپل سر ورکوي کم حلالي شاګرد چې د استاد لپاره پرې تلي کې خپل سر نه ولوي واده یو څو ورځې شوي وایي ښځې په خدای قسم ته خو دا وایې چې ستا ابو زرع ستا له ټکی نه ورځي که ورته یو لاک حدیث مبارکه په یادو باندې سندن او متنن یاد نه نو په ما باندې به ته طلاقوي طالب غوسه شو ښځه هم چې کوم دی غونی فزیک شو چې خاوند مې غوسه کړی ما ته څه پته و دی په ستا باندې دومره جرأت کوي په دې وجه باندې دا به څه کېږي خبرې نه کوي سهار دا ښځه خاوند ته وایي چې څنګه چل دی زم د پلار کره او که دلته کښېنم هغه دا پته ما ته هم نه لګي زه دې غوسه کړم اوس زه ورشم خپل استاد خواله ابو زرع له ورشم چې ورته 1 لاک روایات یاد دی او که نه دي سهار ورغی طالب خبرې ابو زرع محدث ناست دی ورته وایي ولې خفه طالبه ورته وایي ښځې ته مې راسې قسم خوړلی دی وایي څه قسم دی خوړلی ښځې غوسه کړی ممای زما استاد ته که 1 لاک روایات په یادو باندې یاد نه نو ښځې په ما باندې به ته طلاقی ابو زرع ورته وایي ځه ښځې ته وایي چې کور کې په آرام باندې کښېنه خپله زندګي به سر کوئ په خدای قسم 1 لاک حدیثونه ما ته راسي یاد دي لکه څنګه چې تاسو ته سورې فاتحه یاده ده په دې وجه روایات هم محفوظ دي ولې د قرآن دپاره شرح واقع شوې ده تاسو وګورئ دا دیني مدرسې هم محفوظ دي دینی مدرسو د ختمېدو لپاره اغیار هر ټیم سوچ کوي چې دا مدرسې د مخې نه څنګه لرې کو الحمدلله زیاتېږي کمیږي نه ګورې ښه هر جومات کې مدرسه ده هر کور کې د جنکو مدرسه ده ورځ ته ورځ چې نوی بلډینګ جوړېږي ورته وګورې دا ولې کم مضبوط عمارت روانې وي دلته مدرسه تیارېږي ولې چې د قرآن سره تعلق دی الله دا محفوظ کړی را ځکه د قرآن مثال د روح دی د دې مدرسې مثال د ډانچې دی که چېرته کې یو انسان که چېرته کې الله تعالی د انسان د دې روح حفاظت وکړي یا یو انسان د چا د روح ذمواري والی د جسم ذمواري ور سره خود به خود راله داسې چرته نشي کېدی چې دا روح دی محفوظ او جسم دی محفوظ نه دا مدرسې د دیو دپاره ډانچې دي مدرسې چې کوم دی د دې قرآن دپاره ډانچې او بدن دی قرآن چې دی نو دا روح دی د دې قرآن د وجې نه حدیث هم محفوظ د دې قرآن د وجې نه مدرسې هم محفوظ د دې قرآن د وجې نه دا جوماتونه هم محفوظ الحمدلله د قرآن د وجې نه دا علما محفوظ کنې د اغیارو په سترګو کې دا ګورې اصغري ښه دا ببانګې دوهل چې ځای په ځای تقریرونه کوي دا چې هر ځای کې را شملې ګرځئ لوړې ګرځئ د قرآن سره تعلق دی ځکه محفوظ دي مسلمانه دا دومره تفصیل ما د دې لپاره بیان کړه چې نن ستا زندګي را نن تاله الله ژوند درکړی نن به تاله الله اولاد درکړی نن قرآن په خپل اصلي شکل کې چې کوم دی نو موجود دی نن ستا لپاره دا وخت لوی غنیمت دی دې قرآن ته خپله زندګي وقف کا دې علماو سره خپله زندګي وقف کا دا بچې د محفوظ کتاب ته کېنوه
کوه دې قرآن کې چې الله ستانه څه مطالبه کړې را په هغې باندې عمل وکړه د خپل شپږ پټه وطن د قرآن په احکاماتو سره منور کا خپل غم او خادي د دې قرآن په نور سره منور کا د الله احکاماتو له عملي شکل ورکا خپل غم او خادي کې انشاءالله څنګه چې د قرآن الفاظ محفوظ دي څنګه چې د قرآن معنی محفوظ را د قرآن د وجه نه احادیث مبارکه محفوظ دي د هغې د وجه نه چې کوم دی مدرسې محفوظ دي علما او طلبا محفوظ دي انشاءالله ستا کور به هم داسې محفوظ وي ستا جسم به هم داسې محفوظ وي انشاءالله د هر قسمه امراضونه نن چې ته چغې وهې نن ډاکټران اریان دي چې دې مرض لا کم نوم ورکو ځان له خپل نومونه ورلږدي نن ډاکټران اریان دي چې د دې مرض علاج چې کوم دی دې له کم دارو منګه استعمال کو نن انسان انګوش بدندان دی نوي نوي امراض وجود ته راځي ځکه د دغه محفوظ کتاب سره تا دشمني اختیار کړې ده نن ستا کور کې پریشانۍ دي غمونه دي ښځه د خاوند نه خفه خاوند د ښځې نه خفه دې خوا چې کوم دی پلار د بچي نه خفه بچی د پلار نه خفه استاد د شاګرد نه خفه وجه دا ده چې محفوظ کتاب د هر قسمه امراضونه آفات و بلیاتو نه تعالی حفاظت درکړو نن هر انسان د الله په غضب باندې اختره دنیا چې کوم دی نو د انګوش بدندان ده د الله د غضب نه سان زنګه بچ کو هغه محفوظ کتاب سره تا دشمنی اختیار کړې ده نن به ستا ځنکدن هم څنګه محفوظ وي نن به ستا قبر هم څنګه محفوظ وي ستا آخرت به هم څنګه محفوظ وي مسلمانه که ته راغواړې دنیا کې هم زما حفاظت وشي قبر کې هم زما حفاظت وشي آخرت کې هم زما حفاظت وشي نن الحمدلله ستا زندگی را ستا اولاد دی الله وقت درکړی محفوظ کتاب هم موجود دی مدرسین هم موجود دي استادان علما هم موجود دي نن تا ته ناظره هم خوی شي نن تا ته حفظ هم خوی شي نن تا ته تجوید هم خوی شي نن د دغه حدیثو د دې شرح هم تا ته خوی شي الحمدلله هر قسمه انسان هر قسم عالم تا ته دلته ستا په کلي کې موجود دی د دې قرآن سره چې کوم دی نو غاړه میلاو کا د دې قرآن سره صلح وکړه انشاءالله زندگی به یې هم محفوظ وي ستا به ځنکدن هم د عذاب نه محفوظ وي ستا به قبر هم محفوظ وي ستا به آخرت هم محفوظ وي د انشاءالله دې مدرسو ته به راځو د دې علماو سره به ناسته کوو دې مدرسو باندې به چاله الله تعالی مالی توان ورکړی دی مالی طاقت ورکړی انشاءالله د مال په ذریعې سره به د دې سره همدردي کوو چاله الله تعالی رای صحیح ورکړی دې علماو له په دې کې صحیح رای ورکوئ د هغې په طریقې سره چې کوم دی د دې مرسته کوئ چاله الله بچي ورکړي دي خپل اولاد دې ته کښېنوئ بلکې په خپله چې کوم دی نو قرآن ته ټیم وباسئ دا قرآن زده کړئ انشاءالله زندگی به ستاسو چې کوم دی نو محفوظ وي ستاسو قبر به هم محفوظ وي انشاءالله ستاسو آخرت به هم چې کوم دی نو محفوظ وي الله تعالی دې موږ له پر عظیم کلام باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله دې زده کړې چې کوم دی توفیق موږ له راکړي الله دې زموږ بچي د دې قرآن په علومو سره چې کوم دی نو دا منور کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین